بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی انسان هغه دنیا کې د څه مقصد لپاره پیدا کړی دی او هغه مقصد هغه الله تعالی په خپل ذکر کوي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پیریان هغه نه دي پیدا کړی مګر د دې لپاره چې دوی هغه عبادت زموږ کی. اوس د عبادت څه ته وایي؟ نو د عبادت د دې پیژندل هغه ضروری دي. د عبادت دا د عباده یعبدون دي. نو څرنګه چې په عباده عین بادا الله درې ټکي دي، نو دارنګې د عبادت هم د دریو څیزونو نه هغه مرکب دي. یو هغه مینه د خدای توب د الله تعالی سره. خدای مینه دا په دوه قسمه باندې ده. یو مینه هغه بغیر د ظاهري اسبابونه ده، او یو مینه هغه سره د ظاهري اسبابونه ده. مینه سره د ظاهري اسبابونه لکه مینه هغه د مور پلار سره. دویم هغه مینه بغیر د ظاهري اسبابونه لکه مینه هغه د الله تعالی سره. دا دویم قسم مینه د الله تعالی سره دا عبادت دی. دویم جز هغه یره د خدای توب د الله تعالی نه. دارنګه دا یره په دوه قسمه باندې ده. یو یره هغه سره د ظاهري اسبابونه ده، او دویم یره هغه بغیر د ظاهري اسبابونه. یره سره د ظاهري اسبابونه لکه یو کس هغه په تا باندې ټوپک کیږي، په تا باندې تماچه کیږي، نو دغه ځای کې یریدل دغه ټوپک نه او دغه تماچې نه هغه سره د سبب نه دي، نو دا په عبادت کې نه راځي، او دا د بل نه یریدل هغه جایز دي. خو دویمه یره چې هغه بغیر د ظاهري اسبابونه ده، نو هغه صرف او صرف د الله تعالی نه چې تا ته هغه بغیر د سبب نه ضرر رسي، څه نقصان رسي، څه نفع رسي، څه فایده رسي، هغه به صرف او صرف الله تعالی ته رسي. د بل چا په باره کې دا عقیده ساتل چې را پیر دی پلان کې قبر دی هغه ما ته بغیر د سبب نه هغه تکلیف ورسي، نقصان ورسي، نو دا عقیده ساتل دا شرک دی. دا عقیده هغه جایز نه ده. دارنګه دریم جز د عبادت هغه تمه د خدای توب د الله تعالی نه. دارنګه دا تمم په دوه قسمه باندې ده. یو تمه هغه سره د ظاهري اسبابونه ده، او دویمه تمه هغه بغیر د ظاهري اسبابونه. تمه د ظاهري اسبابو سره لکه تمه هغه د مور نه ساتل، د پلار نه ساتل، چیر دی به مال پیسې راکړي، دی به مال داسې زره کې داسې زره کې، دا جایز دی، بل چا نه. خو دویم چې هغه بغیر د ظاهري اسبابونه ده، نو هغه تمه ساتل صرف او صرف د الله تعالی نه چې هغه تعالی فایده رسي، هغه تعالی صدرکې بغیر د ظاهري سبب نه، هغه صرف او صرف د الله تعالی ذات دی. د بل چا نه هغه د عقیده ساتل چې دی به مال بغیر د سبب نه فایده را ورسي، دی به مال بغیر د سبب نه هغه سیز راکړي، مال به هغه د تکلیف لري کی. دا قسم عقیده ساتل د بل چا په باره کې هغه شرک دی. د عبادت درې اجزا شو. یو محبت دی، مینه د خدای توب د الله تعالی سره، دارنګه یره د خدای توب د الله تعالی نه، او دارنګه تمه د خدای توب د الله تعالی.